أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد طول صفتنا د الوهیت طول صفتنا د خدای توب لله ثابت تی خاص الله لرا الذي اغزاد خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا وجعل الظلمات او پیدا کړی دي تیارې والنور او رڼا ثم الذين بیا هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي انکار کړي دي بربهم د خپل رب سره دوی یعدلون برابرۍ نور خلقو ثم الذين كفروا بیا کافران بربهم د خپل رب سره یعدلون برابرۍ نور خلقو هو هغه الله الذي اغذات ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا ثم قضا بیا فیصله کړی دا اجلند نیټه تاسو د ژوند د نیټه فیصله کړی دا چې کم وخت پورې تاسو ژوند دي واجل او بل نیټه مسمن مقرر کړی شوی دا عنده د الله سره چاغه د قیامت نیټه ده ثم انتم بیا تاسو تمترون شک کوي وهو او دغه الله معبود دی فی السماوات پاسمانونو کې وفي الارض او پزمکه کې دلتا الله په معنا د معبود سره دی وهو او اغه الله معبود دی فی السماوات پاسمانونو کې وفي الارض او پزمکه کې یعلم علم دی سرکم پپټو تاسو باندې وجهرکم او پخکار تاسو ويعلم او عالم دی ما پاغسمانی تکسبون چې تاسو کوي وما تأتيهم او نرازی دی خلقو تا من آیت سنخا من آیات ربهم دنخو در رب دوینا الا مگر کانو دا خلق عنها داغینا مورزین اعراض کون کیوی فقد کذبو پس یقینا دروغ جنتیا کړي دا دی خلقو بالحق د حق لما جاءهم کله چراغ دویتا فسوف نظر دا یأتیهم چراب شدی خلقو تا انباء ما خبر دا اغیسا کانو چی دوی بهی پاغی پوری استازیون ٹوکی کئی فسوف نظر دا یأتیهم چراب شدی تا انباء ما خبر دا اغیسا عذاب دا اغیسا کانو چی دوی بهی پاغی پوری استازیون ٹوکی کئی علم یارو آیا دا خلق نگوری کم اهلکنا چې سمرا هلاک کړي دي مونږه من قبلهم د دوی نمخ کې من قرن قومنا مکناهم چې طاقت ور کړو مونږ دي قومونو ته فل ارض پزمکه کې ما دمر طاقت لم نمکل لكم چې نم دې درکړې تاسو ته یعنی تاسو نه زیات طاقت ورو او چې زما خلاف وکړو الله فرمای ما هلاک وارسلنا اور لګلیو مونږه السماء باراننا علیہم باغیبانی مدرارن مسلسل مدرارن پشیبو شیبو وجعلنا الانهار او گرزولیو منگا نیرونا تجری چی بهدل با من تحتهم لاندی د اختیار داغونا فاهلکناهم نو هلاکړو منگا دغه خلقو ولی بذنوبهم فسبب د گناهونو د دې خلقو وانشأنا او پیدا کړل مونږه من بعدهم د دې خلقو نرستو قرنن آخرین قومون نورو ولو نزلنا کچرتا نازل کړي مونږه علیک بتابانی کتابن کتاب پیوزل فی قرطاس فکاغذ کې فلمسوه پس لګولې وې د خلقو دی کتاب سره بأیدیهم لا سنخپلا لقال الذين كفروا نو خامخا ویلې به کافرانو ان هاذا چن دی دا الا سحر مبین مگر جادو ښکار دی وقالو او وای دا کافرو لولا انزل ولی نشی نازل دلی علیه پدی پیغمبر باندې ملکن فرشتہ ولو انزلنا الله فرمای کچرتا نازل کړي وې مونږه ملکن فرشتہ لقضیا نو خامخا فیصله وکړي شوی وې الامر د کار د خلقو ثم لا ينظرون بیا بدیل مهلت نه ورکړي شوی یعنی بیا په ما عذاب راوستي وي ولو جعلناه کچرتا ګرځولې مونږه رسولو ملکن فرشتہ یعنی مونږه رسول په انسانانو کې نه را لګلې بلکې فرشتہ را لګلې ولو جعلناه کچرتا ګرځولې مونږه رسول ملکن فرشتہ لجعلناه نو خامخا ګرځولې به مونږه دغه فرشتہ رجلن په شکل د سړي
وللبسنا او خامخا شک پر واستوي مونږه علیهم پدی باندې ما اغا یلبسون چې دی اوس کم شک کوي ولقد استهزئ او یقینا ټوکې کړې شوی وي برسولین پر رسولانو پورې من قبل کاستان مخکي فحاق نورا چاپیر شو بالذین د هغه کسانو نه سخرو چې ټوکې کړې وي منهم د دوینا ما اغه عذاب کانو چې دوی به پاغه پورې یستهزئون ټوکې کولې